وی ولې د پلاني صاحب قبر له ته ځي او ولې ته ووایي چې یالله د پلاني په واسطه باندې وی وجه دا ده چې موږ ګناهګاران یو زموږ خبرې الله ته نه رسي والعیاذ بالله زموږ د ګناهګارو خبرې الله نه اوري بعض وی باچا صاحب خواله چې ورځي نو مخکې وزیر ناسي وزیر سره به خبره وکړي نو وزیر به دې مخکې بوځي زه دغو ته وایم تاسو زموږ د عرب نه دی پیژندلی ځکه د باچا او د وزیر دا مثال ورکوئ وی څنګه زه یم که تا زموږ رب پیژندلی وی الله سبحانه تعالی دې پیژندلی وی نو الله خو اوري خبره چې په هر ځای کې لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها هغه زنانه پر رسول صلی الله علیه وسلم پسې راغلی و د خپل خاون خبره ورته کوله عایشه رضی الله عنها وی زما او د هغې په منځ کې یو دیوال زه په اخوا کوټه کې وم هغه دېخوا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته لګیا وه او ما هغه وګېښوده وي بعض اواز به راتو بعض به نه راتو خو رب العالمین د هغه زنانه اواز د عرش نه اورېدلی دی لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله دې سړي الله نه دی پیژندلی ځکه د باچا او د وزیر مثال ورکوي موږ دوی ته دا وایو که تاسو زموږ رب پیژندلی وی هغه ته ضرورت نشتی دی چې وزیر دې ناسي او وزیر دې اول تاریخ هلي او بیا دې باچا صاحب له سړی بوځي نه ولې ځکه چې زه درته فرق ښیم د دوی په دې باچا او په دې وزیر کې او زموږ په رب العالمین کې دوی نه دی پیژندلی الله سبحانه وتعالی د دوی په باچا صاحب باندې خوب راځي زموږ په الله باندې خوب نه راځي د دوی باچا صاحب چې دی هغه کمزوری کېږي زموږ الله نه کمزوری کېږي د دوی باچا صاحب نه خبره یېرېږي ځکه ورته وزیر رایادی خو زموږ د رب نه خبره نه یېرېږي وما کان ربک نسیه د دوی باچا صاحب چې دی وده کېږي ځکه ضرورت دی چې وزیر بهر چوکیداري وکړي سهار له ورته بیا خبره وکړي زموږ رب العالمین نه وده کېږي د دوی باچا صاحب چې دی دیوال نه اخوا خبره نه اوري زموږ رب د عرش نه اوري د دوی باچا صاحب د دیوال نه اخوا څه نه ویني زموږ رب حدیث کې راځي چې تکه توره شپۍ نیمه شپۍ تکه توره تیارۍ او تور کاڼی مین او تور میږی پرې رواني رب العالمین د دې میږي د قدمونو اواز هم اوري او د میږی ویني او دوی مثال ورکوي د باچا او د وزیر دا نه دي پوه شوي پیژندلی نه دی دغه رب چې چا پیژندلی نه دی دا رب نو هغه به څه د دې رب هغه توحید ومني او څه به خالص بندګي د رب العالمین وکړي دا لیکلی شوې خبره د تاسو ټوله در کوم چې کوم سړی په شرک کې واقع و او کوم سړي د شرکي اعمال کول پوه شه چې د الله په معرفت کې کمی دی که چېرته رب العالمین په حقیقي معنو سره پیژندلی وی والله العظیم که دا تندی بل چاته ټیټ شوی وی یا د بل چاته رامدد شویلی وی یا بل چاته چې دی وی یاره د نیکانو په ذات وسیله نه منم او په نیک عمل وسیله منم دا به څومره ساده ګل وي او باوجود د دې چې قرآن کریم کې یو آیت کې نه متعدد مواضعو کې په زواتو باندې زواتو فاضلو باندې بلکې د زوات فاضله او هغه منصوب اشیاء باندې هم قرآن شریف کې وسیله ذکر ده په دې دویمه سپاره کې د اخري نمبر رکوع کې د اشمعیل علیه السلام یو واقعه باری تعالی ذکر کړې ده حضرت اشمعیل علیه السلام ته دغه قوم راغی ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله مقرر کا مونږ ته یو بادشاہ چې داغه د حکم لاندې د رب کریم په لار کې د عمالقه او جباریینو سره مونږ جهاد وکړو هغه ورته وایي هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا هسې نه زه باري تعالی ته سوال وکړم چې الله دې ته یو بادشاہ مقرر کو باري تعالی بادشاہ مقرر کی هسې نه چې بیا جهاد ونه کوي رستو نه شي نو دا قوم ورته وایي چې وما لنا الا نقاتل فی سبیل الله وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا مونږ به څنګه د باری تعالی په لار کې جهاد نه کوو مونږ خو د خپل کورونو نه ایستلی شوي یو د بچو نه جدا کړی شوي یو مونږ به څنګه جهاد نه کوو ته باری تعالی ته ووایه چې بادشاه مقرر کی بس مونږ جهاد کوو اشمعیل علیه السلام باری تعالی ته سوال وکړ الهه یو بادشاه مقرر کړه په دې قوم کې باری تعالی ورته وحی وکړه چې ما د دې قوم د پاره بادشاه حضرت طالوت رحمت الله علیه یو ښه سړی و بزرګو د وجود نه ډېر درون دنګ لوی قد والو د ډېر عقل والو د ډېر علم والو د ښکلې عظیمې جوسې والو باری تعالی ورته وایي ما دې بادشاه کو چې دې څه امر دې قوم ته کوي بس دې تابعداري کوي اشمعیل علیه السلام دې قوم ته وایي ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا باری تعالی ستاسو دپاره طالوت رحمت الله علیه بادشاه مقرر کړ هغه دومره کم عقل بني اسرائیل
وی دا طالوت رحمت الله علیه خو غریب سړی دی، مال نه لري، پیسې نه لري، اکاونټ نه لري. انا یکون له الملک علینا، مونږ باندې بدې څنګه بادشاہي کوي. ولم یؤتا ساعتا من المال، دته مال نه دی ورکړی شوی، پیسې نه لري، دنیا نه لري. او که چېرته باری تعالی دې زمونږ بادشاه ټاکلی، د ده د بادشاهۍ څه نشانه دې مونږ ته وښیي. نو طالوت رحمت الله علیه باره کې دې شک وکړو چې که دا بادشاهي مونږ ته دې نشانه الله وښیي. نو اسماعیل علیه السلام ورته وایي ان آیت ملکه ان یاتیکم التابوت فیه سکینة من ربکما وبقیة مما ترک آل موسی و آل هارون. د طالوت رحمت الله علیه د بادشاهۍ علامه بدی چې تاسو سره مخکې یو تابوت د بني اسرائیلو سره یو تابوت او د شمشاد د لرګي و، او دې تابوت کې د انبیاء علیهم السلام قدرتی تصویرانو، یو مصنوعي تصویر دی چې انسان یې جوړی، هغه ناروا دی. یو قدرتی تصویر دی چې باری تعالی په خپل قدرت جوړ کړی، هغه روا دی، پروا نه کوي. مارز دا کولو په دغه تابوت کې د انبیاء تصویران مو، زمونږ د رسول الله مبارک تصویر هم ورکیو، او هغه تصویر په داسې شکل باری تعالی جوړ کړی چې نبی علیہ السلام جمع ته وړاندې مصلی باندې صحابه کرام ورپسې رسته ولاړو، او باری تعالی دغه تصویر کینچ کړی و، بس جوړ کړی و په خپل قدرت سره. دغه تصویر هم دې تابوت کې پروت و. د موسی علیہ السلام امسا، دغه پڼې، د هارون علیہ السلام پټکې، د تورات تختې، ترنجبین، من او سلوا، دا اشیاء ورکې پراتو. بس هغه بني اسرائیلو سره دا تابوتو د دې په چې د مشرکانو سره کله جنگ راغی، جنگ، نو دوی به دا تابوت راواغستو، د صفونو مخکې به یې کېښودو او دعا به یې کوله چې یا الله په دې تابوت کې د موسی علیہ السلام او د هارون علیہ السلام تبرکات دي، د هغې امسا ده او د هغې پڼې دي او د هغې پټکې دی. الهه د دې په خاطر په دې مشرکانو موږ له فتح راکړه. بس یو ورځ به راغله، د کافرانو په صف باندې به تیاره واچوله، د دې په صف به رڼا را واچوله، او بس دې ته باری تعالی فتح ورکوله د هغې وسیلې د خاطره چې د انبیو پڼو باندې چا وسیله نیوه، هغې ته به الله فتح ورکوله. او دام راغلی د یهودیانو باره کې ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق الذي بین یدیه، مصدق آیت کے مخ کی باری تعالیٰ فرمائی وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. اللہ تعالیٰ فرمائی دا یہودیان ډیر ښه خلکو چې نبی علیہ السلام دنیا ته نور راغلی، د یهودیانو به نبی علیہ السلام باندې وسیلې نیولې، تورات به د جنگ میدان ته روویستو، او چې کوم ځای به د نبی علیہ السلام صفت الله تورات کې نازل کړی په هغه ځای به یې ګوتې کېښودې وې یا الله دا پیغمبر چې تورات آیاتونو کې تا مونږ ته ذکر کړی دی او اخیره زمانه کې به رالیږي، خدای د ده په خاطر مونږ له په دې کافرو د جنگ کې فتح راکا. فینصرون عبدالله بن عباس صاحب وایي په دې جنگ کې به د دې سره مدد کولی شو. الله تعالی ترې ګیله کوي وکانو من قبل، و دا یهودیان ډېر ښه خلک د نبي علیہ السلام د راتګ نه وړاندې یستفتحون یستنصرون، طلب د مدد به کولو د نبی علیہ السلام په وسیله علی الذین کفروا، په هغې کسانو باندې چې هغې کافرانو. فلما جاءهم ما عرفوا، ما کې ابهام دی او دا د عظمت د پاره دی، کله چې راغو دي ته هغه عظیم الشان پیغمبر عرفو چې دی پیژندلی و، کفرو به نو دی پې کفر وکړو، ښې پیژندلی و چې دا هغه پیغمبر دی چې الله تورات کې یاد کړی و، مخکې پې وسیلې نه وي او د جنگ کې به ورباندې فتح حاصلولې، خو کله چې راغی نو د ضد او د حسد د وجې ورباندې کافر شو. نو دغه رنګې د تابوت باندې یهودیانو به وسیله نیوله، و بیا د دې عمل خراب شو، الله تعالی به دشمن مسلط کو، تابوت یې ترې نه یوړلو. هغې هغه د تابوت بې حرمتي وکړه، هغې کې خدای تعالی وبا راوسته، مرګ ورکې، طاعون ورکې راغلی، بس خلک به مړه کېدل.
بیا د بنی اسرائیل یو زنانه ورته وویل چې د تابوت کې د انبیاو تبرکات دي او تاسو د هغې بې حرمتي کړې ده، تاسو دا تابوت راوالی یو دوه گاړو ته غوایان واچوئ، دا تابوت په دې منځ کې کیږدئ چې دا ویسي یوسي، نو بس تاسو نه به الله تعالی دا طاعون و وبا ختمه کړي، ګینې یوم نه پاتې کیږئ. دې نه پته لګي چې د تبرکاتو بې حرمتي جایز نه ده. چا درته ووایي چې یاره دا نقش شریف دی، دا د نبي علیه السلام د پڼې نقش شریف دی، بې حرمتي مه کوه چې بد ردې ورته یو ماتې یو لړکې، ادب یې وکړه، احترام یې وکړه، رسول الله مبارک ته منصوب دی، بس یې قدر کو. د عاشقان دغه بیج لګی که نه د نبي علیه السلام د پڼې مبارکې دلته یې لګولی، څوک یې پټکي باندې لګی. دا وهابیانو دا نوو عقیدو والا خلک دی ورته وایي دا دې څه بدعت کړي دي او دا څه بدعت دی او دا پکې چا راوستي. او دا اصل کې په دې سینه کې د رسول الله مبارک سره مینه نه لري. نو ما عرض دا کولو چې هغه خلکو ته د بني اسرائیلو زنانه وایي چې دا تابوت راوالی په دوو خرګاړو کې کېږدئ، هغې ته غوایان واچوئ، دا خوشي کوي، تاسو به جوړ شئ. او دلته بني اسرائیل هغه اشمعیل علیه السلام ته وایي چې که طالوت علیه السلام بادشاهي علامه وښایه، هغه ورته وایي چې علامه یې دا ده چې هغه ستاسو ورک تابوت هغه به درته راشي، هغې کې به یو امسا پرته وي، هغه امسا راوالی بس هغه د قوم د سړو سره ناب کوي چې په چا برابر او هغه ستاسو بادشاه دی. دی ورته کتل او ملایکو دا تابوت ورته راکوس کو، ورته یې کېښودو، هغې نه چې هغه امسا راواغسته یو سړي سره ناب کوله، چا باندې لنډ او چا باندې اوږده، او چې طالوت رحمت الله علیه سره کېښود هغه باندې بلکل فټ راغه، بس دی ویل سید عمده بادشاه دی. نو ګوره دې واقعه کې علامه ابن جریر طبري، علامه ابن کثیر، علامه خازن، علامه نصفی، قاضی ثناء الله پانیپتی، بلکې دا څومره تفاسیر چې ګورې هغې روایت نقل کوي چې دې به د تابوت باندې وسیلې نیولې. نو تابوت کې څو خو هغې کې د انبیاو پڼې وي او د هغې امسا وه، نو چې د یو نبي پڼې دومره کار کوي چې هغه څوک الله ته وسیله کې پیش کړي، جنگ ور باندې ګټي، د الله تعالی امداد ور باندې حاصلیږي، نو که د دغې پڼو خاوند باندې چې د الله نبي وي او د هغه د ذات باندې یو سړی الله ته وسیله ونیسي، الله به څنګه امداد نه کوي.